دا الله رب العالمین سلور نمونه داسې دي چې هغه ستا ناممکن کار ممکن کوي. ستا هغه کار چې نه کېږي هغه به وشي. ستا هغه کار چې په کې رکاوټ دی رکاوټ به ختم شي. ستا هغه کار چې تا ډېرې منډې تړلې ولې دي لیکن خوند او مزې نه ده کړې. ستا هغه مقدمات چې ډېرو وکیلانو کیسونه دې وکړل لیکن مقدمات نه ختمېږي. ستا هغه بیمارۍ ډېر اسپتالونو کې دې منډې او چکرې ووهلې لیکن ستا بیماري کنټرول نه شوله. ستا هغه د زندګۍ د کور معاشي مشکلات د رزق مشکلات ډېرې منډې تړلې دي والې په ډېرو ملکونو وګرځېدې د مزدورۍ دپاره لیکن رزق کې خیر او برکت نشته، رزق کمی کوي. د هغه ټولو دپاره د الله تعالی د څلور نومونه دي چې ستا یو ناممکن کار ممکن کوي. ستا هغه کار چې هغه نه کېږي ته ناامیده شوی مایوسه شوی لیکن د رب کائنات د څلور نومونه شروع کا. الله تعالی په دې څلور نومونو سره ستا هغه کارونه چې نه کېدل ستا زندګۍ کې رکاوټونه او مشکلاتو ته ناامیده شوی وې چې یاره دا خو نه ختمېږي هغه ناممکن به درله ممکن سازوي. الله تعالی په خپلو محترمو مبارکو نومونو کې دومره فضیلت ښودی دی چې انسان د هغه فضایلو ګوري. اکابرین صوفیه کرام فرمایي د انسان د زندګۍ تمامو مشکلاتو حل رب کائنات هم په دغه خپل نومونو کې د قرآن په دې خپل کلام کې ښودی دی. نو کومه وظیفه چې تاسو هم کوئ بعضې محترم وروڼه خویندې دا تفوس کوي و یاره موږ ډېرې وظیفې کوو لیکن څه پیدا نه کوي. محترمو ته خواست دی درخواست دی چې په اخلاص او په یقین سره یو عمل کوئ. یو عمل دې دپاره مه کوئ زما دا کار دی مشکل دی ختم به شي بلکې دا وظایف تاسو د خپلې زندګۍ معمول ساز کوئ چې کله تاسو په دې باندې په خپلو معمولاتو کې شامل کړو الله تعالی به درله بیا خیر او برکت درکوي. نو راځو د وظیفې طرف ته. څومره ملګري دي خویندې دي وروڼه دي په مشکلاتو کې ګیر دي نو د الله تعالی یو څلور نومونه دي یا صبوح یا قدوس یا غفور یا ودود. یا صبوح یا قدوس یا غفور یا ودود دا څلور نومونه د رب کائنات دا به ته په ورځ کې صرف د یو مونځ نه پس چې د ماښام مونځ دی د هغې نه پس به 103 مرتبه د دې نومونو ورد وظیفه کې چې کله دې وظیفه شروع کوله 7 مرتبه 7 فیرې به دې مخکې درود پاک ولولې د هغې نه پس به بیا 7 فیرې درود پاک ولولې. دا د خپل زندګۍ معمول ساز کا ستا د زندګۍ تمامو مشکلاتو حل. اکابرین امت فرمایي چې په دې څلور نومو کې الله تعالی یې ښودی دی. الله هم خوشحاله که آباد هم ساته. الله تعالی مو د زندګۍ ټول مسلې مشکلات حل که. الله تعالی مو کامیاب او کامران که. جزاکم الله خیره.